د خلکو زمونږ سره نفرتونه دي. څوک وایي دی مذهب نه مني، څوک وایي دا اولیاء نه مني، څوک وایي دا فقه نه مني، څوک وایي دا احترام د مجتهد نه مني. پر رب مې د قسم وي د سیفیت د دور نه والې تر نن دوره پورې زما زړه کې د دې خبرې تړه پروت و ما چې زه به خپل رب سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي دین لاره څنګه خپلوم. کله مې کتل چې د محمد مصطفی په عشق باندې به زه الله ته رسم نو هغې مو حاضر ناظر ګڼل، هغې مو حاجت روا او مشکل کشا ګڼل. د اغیسنې یا محمد چغې مو وهلې وې ولې په محمد مصطفی مین وو. لار مو رټوله لیکن په دې ورسېدو چې دا خو د رب صفات محمد علیه السلام له ورکول دي، دا شرک دی. هغه ځای نه لاړو د توحید او د سنت چغو وهونکو سره مو ژوند تیر کو. هلته مو کتل د توحید او سنت لفظ ډېر خوږ لګېدو خو زړه کې دا طرب موجود و چې رب ته روان یو هغه لار سمول غواړي. توحید نه ماهود توحید مرادو، سنت نه ماهود سنت مرادو. د توحید میدان چې مو کتو مسله د اسماء او صفاتو سر کم ظلم کېدو. د سنت مقام چې مو کتو نن سبا بخاری او مسلم هم مونږ ویلی دي لیکن دا ټول احادیثو باندې مو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حاکم جوړ کړو. دا احادیث مو په امام ابو حنیفه حاکم نه جوړ کړي. زړه مو په دې خبره مطمئن شو چې کم رب ته روان یې دا لار خو رب ته نه ده تللی. کم رب چې اسلام پیش کړی دی، کم محمد مصطفی چې دین پیش کړی دی، دا لار خو هغې کې رکاوټونه جوړېږي. هغه درد مو په زړه باندې چې رب ته روان یو د رب لاره معلومه کو. په دې خبره الله سبحانه وتعالی مطمئن کړو چې دا کم ملنګان سلفیان اواز اوچتوي، دا کم چې اهل الحدیث د پاکستان په ځمکه اواز اوچتوي. خلک یې جومات ته نه پرېږدي، خلک یې رفع الیدین نه منع کوي، خلک وایي دا لامذهبه دي، خلک وایي دا فقه نه مني، خلک وایي دا احترام د مجتهدینو نه مني، خلک وایي دا کافر دي، خلک وایي دا گمراه دي، خلک وایي دا مرتد دي. پر رب مو د قسم وي څلور کاله مو کتب الامت وکتل، کتب القوم مو وکتل، د عقایدو کتابونه مو هم وکتل، د فقه کتابونه هم وکتل، واړه لوی ټول کتابونه مو وکتل. والله په دې نتیجه باندې رسېدلی یم چې د قرآن او د حدیث منهج نن اهل الحدیث علما څومره په امانتدارۍ سره بیانوي. تمام تنظیمونو کې تمام علماو کې داسې مخلص او صادق قوم ماته نه دی معلوم. عرض مې دا کو چې دلته هغه انصاف دی چې قرآن او حدیث په دې خپل شیخان نه دي امامان جوړ کړي.